بسم الله الرحمن الرحیم. وحدت خان مې نوم دی، د تنګي د قومي وطن پارټۍ چیرمین یم. ما سره خوا کې ناست ډاکټر موسی خان د قومي وطن پارټۍ اوسي تنګي جنرال سیکریټري. ما سره ښي طرف ته ناست نثار خان چې د تنګي قومي وطن پارټۍ یو درینه کارکون مشر. د نننۍ ویډیو زموږ د خاص کر د تنګي ترقیاتي کارونو باره کې ده. کم کارونه چې په تنګي یونین کونسل کې د قومي وطن پارټۍ مشرانو جناب آفتاب احمد خان شیرپو، سکندر آیات خان شیرپو کړي دي، دا هغه خلکو لپاره چې کوم خلک د دې نه دي خبر، خاص کر زموږ د نوي نسل زمارونه چې هغوی د دې نه خبر، هغوی ته په ګوته کولو لپاره نننۍ ویډیو ده. کارونه خو په ټول تحصیل کې وګورو، په چارسده کې وګورو، په ټوله صوبه کې وګورو، زموږ ملي رهبر چې کوم کارونه کړي هغه ټول ته ښکاره دي. خو زه به خپل یونین کونسل باندې خبره وکړم، په تنګي باندې به خبره وکړم چې تنګي کې داسې ډېر کارونه داسې یو کار چې خبره پاتې نه دی چې هغه پارټۍ نه دی کړی، زموږ مشرانو نه دی کړی، او چې کوم غټ کارونه دي هغه به موږ وجود کړو، هغه موږ د خلکو ته په ګوته کړو. موږ به زموږ مشرانو دا وینا ده او دا هغوی موږ ته هدایت دي چې خلکو سره په ترقیاتي کارونو باندې بحث کړو، په زور بحث په چا سره نه کړو، په ترقیاتي کارونو، په نوکرو، په سړکونو، په غټ پراجیکټو باندې به خلکو سره خبرې کوو. نو هغه چې کوم یو څو کارونه دي چې موږ شل داسې پراجیکټ دي، شل کارنامې دي، منصوبې دي ترقیاتي چې هم اوچتې کړي دي. نننۍ ویډیو کې موږ تاسو ته ښیو چې زموږ پارټۍ قومي وطن پارټۍ د تنګي یونین کونسل لپاره څه خدمات دي. هغې کې وړاندې چې دی دا نن نه ډېر وخت کلونه مخکې دا خبرې کوم چې هغه وخت کې ترقیاتي کارونه په ښه خزینو کې نوم شوي. هغې کې وړاندې چې د تنګي هیډکواټر اسپتال، تنګي هیډکواټر اسپتال چې ټول تحصیل نن سبا دا لوړی اغشتی دی، او په هغه ټایم کې دا یو سټینډرډ اسپتال و، داسې اسپتال و چې د بهر نه مریضان دې ته راتلل. دا په تاریخ په ریکارډ باندې شته. تنګي هیډکواټر اسپتال دا زموږ د پارټۍ کارنامه ده. هغې کې دویم نمبر ګریډ سټیشن د ویج دی، دا زموږ د قومي وطن پارټۍ کارنامه ده. هغې کې دریم نمبر تنګي ډګري کالج د هلکانو، دا هغې بلډینګ ته وګورئ، د هغې لوکیشن ته وګورئ، او دا په کوم وخت کې شوي، دا قومي وطن پارټۍ ملي رهبر کارنامه ده. هغې کې څلورم نمبر ټیکنیکل کالج چې دا کالج په ټول ډسټرکټ کې یو کالج وي، او دا زموږ د پارټۍ کارنامه و چې دا یو واحد یو کالج و دی تنګي تحصیل ته وروړو، تنګي ته وروړو. ټیکنیکل کالج چې په هغې کې په سوونو تعداد، په زرګونو تعداد سټوډنټان ته د هر کال فارغېږي، دا زموږ د قومي وطن پارټۍ کارنامه ده. په هغې کې پنځم نمبر نادرا دفتر چې په هغه وخت کې چې په ښه خزینو کې نادرا دفتر نه وي، او زموږ په تنګي کې نادرا دفتر ملي رهبر دلته کلو کړی و، هغې منظوري یې کړې وه. شپږم سویګیز پایپ لاین چې په هغه په سن 2000 کې په حیات آباد کې بعضې په پېښور کې داسې ځینو ځای کې ګیس نه و، او زموږ تنګي ته ګیس راغلو، دا زموږ د ملي رهبر کارنامه ده. په اووم نمبر کوټ بابا های سکول کې موږ د ایجوکیشن بد ته راشو، کوټ بابا های سکول ګل آباد، دا د ملي رهبر کارنامه ده. اتم نمبر باندې ویکیشنل سنټر د زنانو لپاره، د خویندو لپاره د سینجی پمپ تنګي سینجی پمپ چې کوم دی هغې ته مخامخ، دا زموږ د ملي رهبر کارنامه ده. نهم نمبر باندې د ټاټونو پل سکندر خان چې کله اریګیشن منسټر و، دا نوی ټاټونو پل چې کوم دی دا زموږ د سکندر خان کارنامه ده، هغې منظوري. هغې لسم نمبر باندې په تنګي کې نلکه سیسټم چې کوم و، د اوبو نلکې چې کوم و د هغې نوی پایپ لاین، دا چې کله امین باچا تحصیل ناظم هغه ټیم په ټول تنګي کې دا نوی سیسټم جال د پیپونو خور شوی و د اوبو نلکو بمبو لپاره. 11 نمبر باندې د بوچي پل دا دویم چې سیکنډ نوی پل جوړ شوی دی، په دې یو پل چې ډېر زیات لوډ و، دا سکندر خان په وخت کې شوی دی. 12 د ټاټونو پل نه والا د خوړه تنګي خوړه پورې د بایپاس روډ چې کوم لینک روډ دی، دا اوس د سکندر خان په وخت کې شوی دی چې په دې روډ په اکثر ټرافیک جام شو، دغه یو بایپاس روډ ورته ورکړی شو. په 13 نمبر باندې د هسپتال نه والا د بوچي پل نیر غاړې پورې دا نوی دا لینک روډ چې کوم دی دا دې واپس جوړول، دا زموږ د پارټۍ کارنامه ده. په 14 نمبر باندې د اخترآباد کې دا نوی اخترآباد چې کوم جوړ شوی دی، د نن نه لسته کاله مخکې د آبادۍ دې کې د نوي د بجلی دا ټول سیسټم د انتظام ستنې تارونه عدالت قومي وطن پارټۍ کارنامه ده. په 15 نمبر ټلیفون ایکسچینج چې مخکې یو ډېر ضرورت و، هغه په ښه خزینو کې نه و، دلته ملي رهبر ټلیفون ایکسچینج په هغه ټایم کې منظور کړو، او موږ به ټلیفون سهولت د هغې نه استعمالو. 14 نمبر باندې واټر ټینکۍ دا مختلفه ټینکۍ چې تاسو ته اوبو ښکاري، دا زموږ د پارټۍ کارنامه ده. په 19 نمبر باندې ای پی ایف کالج چې کوم زوړ کالج ورته موږ ویلو د هغې بلډینګ چې اوس خو نوی کالج بدل شوي دی، خو هغه بلډینګ چې کوم دی او هغه ځای دا زموږ د قومي وطن پارټۍ کارنامه ده. په 13 نمبر باندې په سوونو ټسمامرې
هغه یو ام بي اي کړی خو زموږ په پارټي کو زموږ د پارټي په پنځ شي هغه یو ډیسټریکټ ممبر کړی خو زموږ د پارټي په پنځ شي وی زموږ د پارټي نشي وی دا د قومي وطن پارټي کارنامه په پتنګي کې په سهول ټسمه ولې تاسو خولې شو چې هغه لګیدلې دي په 19 نمبر باندې په سهول نو کرے چې د خلکو رزق د خلکو چولې ته روان دي او کچنونه ته روان دي خلک نن سبا غړ غړ افسران دي په ټول تحصیل کې شي په پتنګي کې په سهول خلک شي په هر محله کې دوه درې شي دي دا قومي وطن پارټي کارنامه نن سبا نوکری سونه ګران ده شکر الحمدلله چې کله زموږ ملي رهبر سکندر ایت خان شیرپو په دغه باندې په حکومت کې نو دا ټول نوکری پتنګي سونه زیاتره نوکری دا پارټي کړی په شلم نمبر باندې پس د تاسو پرمړی های سکول نه ښکاری های سکول نه تاسو ښکاری تیږي زیاتره قومي وطن پارټي کړی آی کې تاسو دنه وګورئ بوډونه هغه باندې زموږ د ملي رهبر جناب افتاب احمد خان شیرپو بوډ لګیدلې په 21 نمبر باندې که تاسو مختلف پرشبندو ته لاړ شئ مدینه کالونی محمد زی کالونی ګلباغ داسې پهلوان خیل فاتح خیل داسې نورې محلې باندې ډېر محلې د کېږي د هغې کې نوي پرشبندۍ نالی سیسټم دا د قومي وطن پارټۍ په رپنډ نشین په وخت کې شوي دي نو دا یو شل چې کوم غټ غټ کارونه موږ روچت کړل د تنګي کونسل لا که دا شل کارنامې دا شل ترقیاتي کارونه تاسو تنګي نه لر کې تنګي تاسو ورې سونه بونستو پات شي دا څو ډېر کارونه دي او واړه کارونه موږ هغه شي نشو کولی چې نالم یاد کو کولم یاد هغه شی بنو چې کوم غټ غټ کارونه او په سونو په زرګونو خلک ته مستفید کیږي هغه برا شو نو دا پروجیکټ چې دا آی خلکو لپاره دا ما ضرور کړم چې دا ویډیو کوم چې کوم خلک قومي وطن پارټۍ کارنامې یری او چې سې کړي دا هغه ته ځکه چې دا سې کړي کبل یو پارټۍ داسې یو کارنامې بیري ما هو د شل یاد کړ بیري ما ته لس یاد کی چې په تنګي نن کونسل کې بل یو پارټۍ کړي بالکل د ما دراوي زموږ کسان یاد کی زه به ومنم دا خلکو لپاره چې کوم خلک نه دي خبر چې هغه دا ویډیو ګوري او ته پته ولګي دا صرف د تنګي نن کونسل خبره کوم نور یو کونسل کې تحصیل کې ځل کې هغه نور خلکو د خپل پته چې سې کړي د کې ما مین روډونه نه یاد کړي نور واړه کارونه مینه غټ غټ کارونه چې کوم دي هغه ما یاد کړی دي او زه ټول ته خاص کوم ما ټول ملګرو ته پارټي مشرانو ته چې دا ویډیو زیات تر زیات شیر کړي چې خلکو ته پته ولګي چې قومي وطن پارټي د پښتنو لپاره څه کړي دي والسلام